او دریم هغه کوم اهم خبره چې ده نو هغه نبی علیہ السلام فرمای اذا اؤتمن خان، کله چې د من د اعتبار وکړلی شي، د سخامت امانت کې خودلی شي، نو د هغې کې خیانت کوي. امانت لفظ داسې دی چې دا مونږ په خپلې پښتو کې هم استعمالو، خو هغه دا دی چې ته چا څخه وسله کېږي دی یا تا څخه پیسې کېږي دی، نو دم امانت دی، دې کې هېڅ شک چې دی نو هغه نشتی. لیکن امانت د خبرې ومایي. حدیث پاک کې راځي چې یو سړی بل سره خبره کوي او داسې غوږ ورته نږدې کړي یا وایي راشه زه تاسې جرګه چې دی نو هغه کوو، د مجلس نه چې دی نو هغه پاسي هلته خبره کوي، نو وروسته خو بیا خلق د هغه نه تپوس کوي که نه چې تا هغه ته څه ووایي هغه تا ته څه ووایي، نو دغه خبره دا چې بیانوي نو دا بیا خیانتي. نبي علیه السلام دا کار به چې دی نو هغه نه کوي چې یو سړي تا ته په غوږ کې خبره وکړله یا ته د مجلس نه پاسولې، نو دا خبره دا به ته بیا هغه نه کوي. دا مشهوره واقع ده، حجاج بن یوسف ډېر غټ ظالم تیر شوی دی، ډېر غټ چې دی نو دغه د هغه چې کله پیدا شو د هغه شونډه لګېدل وي، نو ابلیس د یو دغه په شکل کې چې دی نو راغی د یو طبیب او تور پیسې چې دی نو حلال کړی د غیر الله په نوم باندې او دغه وینه د ده په شونډو باندې ولګوئ، نو د ده به شونډې کولاو شي، نو د هغه شونډې په دغه ناجایزه او په دې خبرو باندې هغه چې دی نو کولاو شوي وي، او هغه په خپل قلم باندې 1,00,000 دا خلق دا هغه چې دی نو قتل کړی دی. هغه جنګونو کې چې شوي دی هغه خو په خپل ځای په هغې کې صحابه ده چې دی نو شهیدان کړي دي، هغې کې تابعین هم دي، تبه تابعین هغه چې دی نو هم دي، چا به مخکې نه ګوف هغه چې دی نو هم نشي چې دی نو کولی، داسې یو ظالم تیر شوی دی. یو ورځ یې داسې په ځنګل باندې لاړ، د خپلو ملګرو نه ګډوډ شو، یو مخکې یو بانډۍ ته چې دی نو لاړ، یو هلته کې تپوس چې دی نو کو یو بانډیچي نه چې ستاسو دا ګورنر ستاسو دا مشر څنګه دی؟ هغه ډېر بد سړی دی، خدای دې ورته روږ کړي، ډېر بد چې دی نو سړی دی. ده بیا هغه خپل هغه لاندې د کپړو لاندې هغه تغمه چې هغه یې ورته وښوله، وایي دا پېژنې هغه تا چې چا باره کې دا خبرې وکړې هغه زه یم که نه؟ نو هغه یو دیو، نو هغه خو زمیندار سړی و، د بانډو سړی و، هغه خو دونهسې یارېده نه، نو هغه وایي یا که نه وي. نو بیا بله ورځ یې هغه خو پېژندلی و، نو بله ورځ یې ورپسې پولیسو لېږل، دی یې راوغوښته خپل دفتر ته، چې دفتر ته یې راوغوښته نو اوس ورته وایي چې تاسې ویلي وو، نو دی چې څنګه چې دی نو ورته مخامخ شو، وی یا امیر، نبی علیہ السلام چې دی نو هغه فرمایل دي چې المجالس بالامانه، مجلس او جرګه ګورې دا د امانت شی دی، دا به شایع کوي نه. زما ستا په منځ کې یو خبره چې دی نو شی و، هغه زما ستا مجلس و، هغه اوس دې دفتر کې هغه خو نبي علیه السلام وایي چې دا ممنوع دي، نو اگر چې ظالم و هغه وایي وګوره ته په بانډو کې پاتې کېږې او دومره حدیث تا ته چې دی نو هغه یاد دی، نو هغه له یې 10,000 درهم انعام یې ورکړه، هېڅ یې ورته ونه وي، ورته وایي ځه او انعام یې والا په دې باندې ورکړه چې وګوره ته په بانډو کې پاتې کېږي، مونږ خو د بانډو خلک هغه نه پوهېږي او تا ته دا حدیث هغه چې دی نو هغه یاد دی، هېڅ یې ورته چې دی نو هغه ونه وي، او هغه انعام یې والا ورکړه واپس یې کړه. نو دا په جرګه دا ګورې زموږ ډېر خلک یو بل سره به تعلق وي، ملګرتیا به وي، خبرې به یو بل ته کوي، رازونه به یو بل ته خولي، سبا خلاف شي نو بیا وایي د داسې ویلي او د داسې ویلي او د داسې ویلي، دا هم خیانت دی، دا د نفاق علامه ده. دغه شان چا یو عهده والی شي، یو سړی ممبر شو، یو سړی افسر شو، یو سړی هغه صدر شو، وزیر اعظم شو، نو دته دا عهده واله شوه، یو سړی امام شو، خطیب شو، دته دا عهده واله شوه، یو سړی هغه مدرس شو، یا یو سړی هغه څوکیدار شو په یو دغه قصر باندې او په یو دغه بنګله باندې، دا دته دا عهده چې دی نو حواله شوه. نو اوس دې کې چې هغه کله د دې کې ذمواري هغه پوره نه ادا کوي، د خیانت دی. او بیا مونږ ټولو څخه د اولاد هم ګورې امانت دی، مونږ له چې د اولاد الله تعالی راکړی دی دا امانت دی. زمونږ دا زنانه چې دي دا منکوحي چې دي
دا هم چې دی نو موږ څخه هغه چې دی نو امانت دی. دغه شان په هر کلي کې په دې کې چې کوم نمبردار دی یا ملک دی یا یو خان دی نواب دی باسره چې دی نو سړی دی نو د ده د ماتح خلق چې دی دا الله تعالی د څخه یو امانت چې دی نو ایښی دی. دا امانت دا به دی الله د الله د رسول مطابق هغه چې دی نو دغه استعمالی نو دی به د نفاق نه وځي او که دا د دې کې د دو حق هغه نه ادا کوي نو دا هم خیانت دی. او الله چې موږ له دا کوم احکام او کوم موږ مکلفې ګرځولي دا د مونځ او د روژې او د حج او د زکات او د دې چې الله موږ مکلف هغه ګرځولي نو دا هم امانت دی. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. دا احکام دا الله تعالی دیتا مفسرین وی چې امانت هغه ویلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه هغه فتح شوه نو د عثمان بن طلحه حجبي دا د څخه د زمانو نه هغه د بیت الله شریف کنجي به او د یو مجلس کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو موقع کې زیاتې هم چې دی نو هغه کړی و. د به په هفته کې یا په میاشت کې یو ورځ داسې مقرر وه چې د به د بیت الله دروازه کوله وکړه او دا مشرکین به چې دی نو راتلله دننه بیت الله کې به دننه تلل او د هغو څه عبادت خو یو بت ته سجده کړې بل بت ته 3 شپېته بوتانو دننه نو دا خلق په لین ولاړو د بیت الله اگر چې مشرکو خو د بیت الله احترام به کو او دته به قتل نو د به یو ته اشاره کوله جو هغه به ته بیا به بل ته اشاره کوله هغه به ته. نبی علیہ السلام دغه لین کې ولاړ دي نو چې ټول ختم شله هغې نه وروستو بیا یې ویزه نبی علیہ السلام ته مې اشاره وکړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم درنه لاړ. نبی علیہ السلام خو پیغمبر او هغه خو خپل د شریعت مطابق هغه چې دی نو هغه ذکر خو دغه وخت کې حالات هغه نو برابر نو دا نه چې نبی علیہ السلام بوت غورځوي یا بوت چې دی نو هغه ماتوي د خپل وخت هغه به راځي او بیا به نبی علیہ السلام یو بوت هغه چې دی نو هغه ماتوي. نبی علیہ السلام دنه بیت الله ته لاړ او عبادت چې سو هغه عبادت وکړ. بار راووت د عثمان بیا خو صحابي رضی الله تعالی عنه دته داسې وکتل و ای عثمان بن طلحه دا کنجي نن ستا لاس کې ده ته څوک مخکې کوې څوک وروستو کوې دا کنجي به یو وخت کې زما لاس کې او زما به چې دی نو خوښې چې دا زه چاله چې دی نو ورکوم. ده ورته ویې ولې دغه وخت سره به قریش دومره ذلیلوي. نبی علیہ السلام ورته قریش به ذلیله نه وي هغه به ډېر زیات چې دی نو عزتمني په دغه وخت کې د قریشو د هغې به عزتي. اوس هم شرعي مسله دا ده الائمة من قریش چې قریشیان چې دی نو قریش چې دی نو هغه د بل چا د امارت او د صدارت او د وزارت عظما د غیرو حق هم چې دی نو نشته. دا نبی علیہ السلام فیصله کړ ده الائمة من قریش د مسلمانانو امیر هغه به د قریشو د هغې نه به وي ډېر عزتمن به وي. د پخپله بیا وروستو په دغه فتح د مکې کې په هغې کې د ایمان چې دی راوړ دی ولې دغه وخت سره مسلمان نه و خو د ده زړه کې په خپله خبره کوي چې زما زړه کې دا وه چې دی دروغ نه وي ده چې څه ویل دي دا خبره به کېږي زړه کې مې دا خبره هغه چې دی نو تېرېده به نو دقه شان وشوه. نبي علیہ السلام د ده نه چابي واغېستله فتح د مکې کې حضرت علی او ټول صحابه بار ولاړ دي هغو په دې انتظار دي حضرت ابوبکر هم دی حضرت عمر هم دی حضرت عثمان دا ټول موجوده دي چې نبی علیہ السلام اوس کنجي اغوستې ده د چا لاس کې به ایږدي. دقه ځای کې دا آیات راغی چې دغه الله تعالی فرمایي چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې امانت دا به خپل اهل ته چې دی نو ورکوئ امانت به حقدار ته رسوئ. نو دغلته خو کنجي د نبی علیہ السلام لاس کې وه دې ته امانت هغه ویلي. نبی علیہ السلام ورته ویې وروسته راشه چې راغی ویې هم دا کنجي چې دی نو هغه واخله ځکه چې جبرائیل علیہ السلام اوس د آیات هغه نازل کړ. نبی علیہ السلام هغې ته ونه کتل چې تا ماته سره څه کړي وو. ډېرو مشرکینو نبی علیہ السلام سره څه چې دی نو نه وکړي. نبی علیہ السلام ته کوم تکلیف نه ورسولی صحابه هغو ته غلامانو ته عاجزانو ته کوم تکلیفونه هغه نه ورسولي. حضرت بلال
د هغه باره کې هغه راځي چې د ورځې هغه په سینه باندې هغه به تود ګټ چې دی نو هغه کېښه او بیا ته چې دی دغه د نبي علیه السلام د دستبرداره شه او د شپې دا به راجمع شله دی به یې راوغوښته او بیا به یې په شمکو باندې چې دی نو وو او دا به فخر کو چې کوم یو په څو زوره باندې چې دی نو شمک هغه چې دی نو راپرېښوه نو دغه شان چې دی نو په طریقې سره نو کوم ظلمونه هغه هغه نه دي کړي خو دغه حضرت بلال وغه چې نبی علیه السلام کله وفات شه دنیا نه رخصت شه نو ده اراده وکړله چې اوس زه مدینه کې نشم پاتې کېدی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی اغستی او بیا ازاد کړی د هغه خلافت ته هغه ته پته ولګېدله هغه دی راوغوښته وی ته به نه ځي حضرت بلال ورته وی که تا زه د الله دپاره اغستی یم او د الله دپاره هغه دې زه دغه ازاد کړی یم نو دا زما مرزا ده چې زه اوس پاتې کېږم که نه پاتې کېږم او که تا زه د خپل ځان دپاره چې دی نو هغه اغستی یم نو د غیر الله عبادت او د بل چا عبادت هغې نه مونږ دستبرداري چې دی نو هغه کړله مونږ تکلیفونه تیر کړي دي مونږ د غیر الله چې دی نو دغه تابعداري او د غیر الله مونږ عبادت هغه چې دی نو نه دی کړی حضرت ابوبکر صدیق ورته وی چې زه خو دغه ما ته د الله دپاره اغستی د الله دپاره مې هغه ازاد کړی خو زه درته دا وینا کوم حضرت بلال هغه نه منله حضرت عمر راغی بیا سفارش وکړو ورته یې وګوره دا خو خلیفه رسول الله دی دې تا ته یو خبره چې دی نو کوي نو ته دا نه منې نو هغه تر هغه وخته پورې بیا مدینه کې و چې څو پورې حضرت ابوبکر هغه چې دی نو ژوندی و چې کله حضرت ابوبکر لاړ نو بیا هغه هم شام ته چې دی نو هغه لاړ نو دا د کوم تکلیفونه یې نو ورکړي ولې نبي علیه السلام هغې تکلیفونو هغې ته نه وکتلي تاسو ته پته ده زمونږ دا ممبران چې زمونږ دا وزیران چې دو وایي چې دې سړي زه الیکشن کې زما مخالفت کړلی د سره به زه ګورم د زما خلاف پیسې چې دی نو لګولې د سره به ګورم نو مونږ چې زمونږ څوک مخالفت وکړي څوک خلاف چې دی نو هغه وکړي زمونږ لاس د اختیار راشي نو مونږ په کوم حد کې او د نبي علیه السلام تعلیمات چې دی نو هغه مونږ ته هغه څه وایي نو دې وجه نه دا د نفاق علامې دروغ خورول د دروغو خبرونه خاص کر په فیسبوکو کې هغې کې خورول بیا علماو پسې پروپاګنډې چې دی نو کول د دې نه انتهایی د خپل کشرانو ته وایي چې د دې نه اجتناب هغه کوي بیا د الیکشنو کې په دې کې په دروغو وعدې هغه چا سره هغه مه کوئ او نه ممبرانو له هغه دا پکار ده چې هغه د دروغو چې دی نو واده وکړي زه 2002 کې یو ځای ته لاړم د کوزه بانډه کې نو هلته یو خان نو ما ته یې ویې زما خو نور څه کار چې دی نو نشته خو ما له بس جومات جوړی ما ورته ویې ما حکومت خو مونږ اورېدي دي چې د جومات دپاره سکیم هم نه منظوري نو جومات جوړول هغه حکومت هغه زما کله نو خو ما دعا به کوو چې الله تعالی داسې اسباب جوړ کړي نو هغه داسې اسباب جوړ شي چې هغه هغه جومات ماته کوي الحمدلله هغه جومات ولا چې دی نو جوړ کړو ډېر خلک هغه داسې چې وایي زه خو مونږ دله ووټ راکوو ولې ګورې زمونږ دا کار دی دا زمونږ دا ملګري دی د کانای بدکل دو ته پته ته زه 2002 کې مونږ رالو جمبېړې ته هلته ظاهرشاه خان هغه د شپې چې دی نو ما سره ناستو مشغولېده نو ما ته یې ویې زمونږ خو یې دا کار دی قاري صاحب چې د دې ټاکوټ نه چې مونږ د دې میرې د دې متاسطیانه چې دی نو خلاص شو د دې ټاکوټ نه مونږ ته جمبېړې پورې روډ چې دی نو هغه وځي نو ما ورته ویې خانه دا څو میله دی وایي دا 8 میله نو ما یې دا په 8 کالو کې زه نشم کولی دا زما د وس چې دی نو هغه نه دی خو دعا به کوو که الله تعالی اسباب جوړ کړي نو د کوم ځای نه هغه ځای کې د واپرا کالونۍ چې دی نو جوړه شوه او بیا هغې له چې دی نو حکومت روډ چې دی نو هغه وخت که نه پکې د ممبر بیا هغه ځای کې هغو په مخه باندې روډ نه پرېښوده نو بیا وزیر اعلی هغه دراني صاحب نو زه ایاز خان شاه حسین مونږ هغه پسې لاړو ما ورته وی ما وزیر اعلی صاحب که دغه جمبېړې ته دا روډ ریسته نه چې دی نو ونه وځي نو ما آینده نه زه ووټ غوښتی شم نه دا شاه حسین چې دی نو ووټ غوښتی شم
ما ورته ویل ولې؟ ما د ده هلته کې تره زامن دي، د ده هلته کې جایداد دی. دغه ورته وابډه والا ورته داسې بلاک چې دی نو هغه ولګاوه چې ورته ته روډ نشته. نو سبا به خلک وایي چې ایم این اے هم ستاسو وه، ایم پی هم ستاسو وه، هغه حکومت ستاسو چې تاسو خپل ځان له نشئ کولی نو بل چا له به څه وکئ. هغه ځای کې دراني صاحب میجر ته ټلیفون وکړو او ورته یې ورشه دا وکړه دوله به لار چې دی نو جمبېړې ته ورکئ. بیا دلته چې کله هغه ډي سي ته دا جمال عبدالناصر دی ما پسې راغی، ما ته یې ویل هلته پروګرام دی ځو. ما زما چې کوم مقصد و کوم کار و هغه ما کړی دی او نور چې دی نو زه دغه پروګرامونه دې کې شوشه دا مې ذهن نه دی. مقصد دا دی چې ګوره چې اوس دروغ د ممبرانو هم دروغ وي نو دا هم چې دی نو د نفاق علامه ده. یو کار درنه کېږي نه ووایه دا کار درنه کېږي نه خو کوشش به کوو که خدای پاک وکړي. نو دې وجې نه هرې خبره کې رښتیا ګنجایش ومایي او د دروغ ومایي. نو د دې وجې نه د دروغو نه ځان ساتل او د هغې رښتیا هغه مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه ته یو سړی راغی ورته وایي چې زه رښتیا وایم خلک قارېږي. هغه ورسره وخندل. هغه وایي هر رښتیا سړی نه وایي که نه چې قارېږي هغه رښتیا مه وایه که نه. نو هر رښتیا سړی چې دی نو نه وایي. نو دې وجې نه بې ځایه وعدې کول بیا دغه شان ګوره دا یوازې وخت تېرېستل نه مجلس ښایسته کول نه دا د منافق د علامو نه د دې نه ځان ساتل هغه پکار دی. الله دې موږ ټولو له په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي او د نفاق د علامو نه د هغې نه دې الله تعالی موږ محفوظ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.